د غنی لغوي معنی څه ده، د غنی اصطلاحي معنی څه ده. د غنه یعنی په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته وایي، د غنې مخرج کم یو دی او د دې غنې حروف څونه دي، یعنی دا په کومو حروفو کې دا غنه کیږي، او د غنه قسمونه څو دي، په دوه ده، په درې ده، یا د غنې ټول تفصیل او وضاحت تاسو په ننني درس کې چې دی هغه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، نننی درس په تجوید کورس کې 19 نمبر درس دی او دا د 4 نمبر سبق 12مه حصه ده. 4 نمبر سبق د مخارجو په بیان کې او نن د مخارجو په بیان کې 12 حصه یعنی دا 12 نمبر کلاس د مخارجو په بیان کې. درس نمبر 19 سبق نمبر 4 کا 12 حصه. او نن د 17 مخارجو په اعتبار سره اخیری مخرج دی خیشوم. 17 مخرج دي، مونږه 16 مخارج ویلي دي. مخرج نمبر 1 جوف دهن، مخرج نمبر 2 اقصای حلق، مخرج نمبر 3 وسط حلق، مخرج نمبر 4 ادنای حلق، مخرج نمبر 5 قاف، مخرج نمبر 6 کاف، مخرج نمبر 7 جیم شینیا، مخرج نمبر 8 ضاد، مخرج نمبر 9 لا، مخرج نمبر 10 نون، مخرج نمبر 11 را، مخرج نمبر 12 تا دلتوا، مخرج نمبر 13 سا زال زغا، اور مخرج نمبر 14 زا سین سواد، اور مخرج نمبر 15 فا، اور مخرج نمبر 16 با میم واو. دا 16 مخارج مخکینی دروس کې ویلي شوی دي. نننی چې کوم د مخرج دی هغه 17 نمبر مخرج دی او 17 نمبر مخرج هغه د خیشوم دی. د اصول مخارج په اعتبار سره هم اخیری دی. مونږه د 29 حروف 17 مخارج بیان کړو کنه، نو مونږه بیا ویلو چې د 17 مخارج د پاره په خوله کې 15 ځایونه دي چې کوم ته اصول مخارج وایي چې دا کم نه ده 17 ونه مخارج، یعنی مطلب په دې کې دي. نو هغه جوف ته، حلق ته، لسان ته، شفت ته، خیشوم. د جوف او حلق، لسان، شفت د دې څلور ورو تفصیلی وضاحتونه شوي دي چې په دې کې څونه مخارج دي او څونه حروف ته ادا کیږي. تاسو مخکینی دروس کتلی. ورپسې چې کوم 15 د نننی خیشوم په اصول مخارج کې 15 نمبر ځای خیشوم دی. نو دا به نننی درس صحیح ده. خیشوم مونږ ویلو. خیشوم څه ته وایي؟ خیشوم ویل کیږي د پوز جڑ لیتا، نہ کی جڑ. نہ کی جڑ کو کیا کہتی ہے؟ خیشوم. علماء فرمای چې خیشوم هغه سوري ته وي کم چې د پوز نه لاندې خولې طرف ته کوش شوی دی. نو خو بس د پوز جړ شو کنه، دي کې چې کم سوري وي لاندې خولې ته، نو د پوز جړ ته څه وي؟ خیشوم. ناکا بانسا. بس دا ټول تعریفونه د دې ټولو مطلب دی چې د پوز جړ ته خیشوم وي. نو تاسو دا او پیجندل چې خیشوم څه ته وي. خیشوم ویل کیږي د پوز جړ ته. خجی نو د پوز جړ دا خو 17 نمبر مخرج دی. نو خیشوم مونږ وې خیشوم یعنی نا کی جڑ، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. خیشوم د پوز جړ ته وي او دغه پوز د جړ نه دغه خیشوم نه چې دی غنہ ادا کیږي. ساده کیږي غنہ. حروف غنہ 2 ہے، نون اور میم. بیا دا زده کو چې دا غنه خو د غنې مخرج هم زده کو چې د غنې مخرج دی خیشوم. غنه به موږ د کم ځای نه ادا کو؟ غنه به ادا کیږي د پوز د اډوکې نه، یعنی د خیشوم نه، او خیشوم ویل کیږي د پوز جړ لیتا. اوس به دې کې یعنی مطلب په 100 حروف کې به غنه کیږي، نو په 2 کې نون اور میم. پس دا ذهنیات ساتي ښه، په نون او میم کې به غنه کیږي. اوس راځي دا زده کوو چې د غنی لغوي معنی څه ده او اصطلاحي معنی څه ده. د نه بعد به بیا د هغې اقسام او تفصیل وضاحت به بیا انشاءالله کوو. غنه کا لغوي معنی گونگناهٹ. د غنی لغوي معنی ده گونگناهٹ، بنبناهٹ، یعنی گونگناهٹ ویل کېږي بنګاري اواز ته. پښتو کې موږ داسې وضاحت د دې کوو، نو یعنی بنګاري اواز. تاسو د دې وضاحت کوم ګوره. اوس چې دا دی ته مطلب دا ګونګناهټ دی. یا تاسو دا د شپې چوده کیږي او د ماشو د اوازونو په دې غوږ کې ورې کنه بنګ بنګ چې کوي، بس دغه غنه. دا لغوي معنی زه تاسو ته کوم. د غنی لغوي معنی دا ګونګناهټ. صحیح ده؟ بنګ بنګ اواز ګونګناهټ، یا انګلیش کې ورته موږ وایو بزنګ ساوند. بزنګ ساوند. خجی د غنی لغوی معنی تاسو زده کړه. غنہ کا اصطلاحی معنی وہ آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت خیشوم یعنی نا کی جڑ میں پائی جائے. وس د غنی اصطلاحی معنی چې په تجوید کې اصطلاحي معنی څه ده؟ چې هغه آواز چې هغه د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې د خیشوم یعنی د پوزې په جړ کې پیدا شي. په دې ورسېدې آسان تعریف دی. هغه آواز
چې هغه د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې پیدا شي، دې ته ویل کېږي غنه. بس آسان تعریف شو. او مونږ ځکه بار دا نون او میم په دې تعریف کې ولې مونږ ځکه ووایي چې د دې غنې تعلق صرف او صرف د نون او میم سره دی. دا یاد ساتئ. کني تاسو داسې ویلی شئ چې دا غنه هغې اواز ته وایي چې هغه د پوزې په جل کې پیدا کېږي، خو چونکې د نون او میم پکې تاسو ولیکئ نو دا تعریف به بالکل مکمل شي، ځکه چې د غنې تعلق صرف او صرف د نون او میم سره دی. صحیح ده؟ د غنې مخرج هم زده کړو، لغوي معنی هم زده کړه، اصطلاحي معنی هم زده کړه. اوس راځئ دا غنه چې تاسو زده کړله اصطلاحي معنی، نو اوس د دې دوه قسمونه دي. هغه اواز چې د نون او میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې پیدا کېږي دا په دوه قسمه باندې ده. یعنې زه به داسې وایم چې د پوزې په جل کې چې دا کوم اواز پیدا کېږي دا غنه چې کومه ده دا په دوه قسمه ده. یو ته غنه آني وایي او بل ته غنه زماني وایي. غنه آني او غنه زماني. حجي غنه آني تعریف بس دکو او د غنه زماني تعریف بس دکو. غنه آني څه ته وایي؟ بغیر اراده کے ساتھ. ما دلته لیکلي دي غنه آني ته بغیر اراده کے ساتھ، او غنه زماني ته مې دلته مختصر لیکلي دي اراده کے ساتھ. اوس به تاسو په دې ونه راسئ. نو ګوره د غنې تعریف تاسو زده کو کنه. د غنې تعریف سو وہ آواز جنون و میم کو ادا کرتے وقت خیشوم یعنی نه کی جل میں پئی جائے. نو دغه تعریف راواخله او دلته ولیکئ او په هغې سره به یو خبره دا وسره مطلب په غنه آني کې د غنه آني په تعریف کې به ورسره دا یو ځای کې دا به ورسره څنګه یو ځای کې بغیر اراده کے ساتھ هغه داسې وہ آواز جنون و میم کو ادا کرتے وقت خیشوم یعنی نه کی جل میں بغیر اراده کے ساتھ پئی جائے. صحیح. غنه آني څه ته وایي؟ چې هغه اواز چې د پوزې په جل کې پیدا کېږي د نون و میم د ادا کولو په وخت کې خو بغیر اراده. غنه آني نه ده دا چې کله ته نون و میم ادا کوي نو دا د دې په ذات کې وي، یعنی د هغه اواز دغه اواز د غنې چې دا کوم ګنګناهټ ته کنه دا د دې په دې ذات کې وي. په دې وجه علما دا اصل کې غنه آني ته غنه اصلي وایي او غنه ذاتي ورته وایي. اصلي اصل دی، عارض نه دی. دې ته ځکه غنه اصلي او غنه ذاتي وایي لکه دا به ورسره بیا تاسو ولیکئ کوڅو کې لیکي. غنه آني ته غنه اصلي او غنه ذاتي وایي. غنه اصلي او غنه ذاتي ورته ځکه وایي چې دغه غنه په دې کې دغه ګنګناهټ چې دی دا په دې کې اصل وي، یعنی ته به په خپله پوزې ته اواز نه بوځې، یعنی ته به اراده نه کوي، تا به اراده نه یې کړې او د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې دا په خپله پوزې ته اواز ځي، بس په خپله دغه اواز پوزې ته ځي. نو زه اوس تاسو ته وایم چې دا په کومو صورتونو کې به دغه اواز په خپله ځي، یعنې ته به اراده نه کوې او په خپله به پوزې ته اواز ځي، نو هغه ورپسې مخکې را روان دي چې څو صورتونه دي. خو تعریف یې دا دی چې غنه آني هغه غنه ده دا هغه اواز دی چې هغه مونږه د نون او میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې خو به دا پیدا کېږي، خو دا به بغیر اراده، یعنی تا به اراده نه یې کړې بلکې دا نون او میم ادا کولو په وخت کې په خپله پوزې ته اواز ځي. صحیح. او د دې مقدار به څونه یعنی چې د پوزې په جل کې د اواز پیدا کېږي د نون او میم د ادا کولو په وخت کې، او دا په خپله چې دی بغیر ارادې د نون او میم، یعنی دا د نون او میم سره دا ورته ځکه اصلي وي ځکه ورته ذاتي وي چې دا د نون او د میم په ذات کې پروت دي. یعنی دا چې ته نون او میم کله ادا کوي بس دا د دې په ذات کې پروت دی، بغیر د دې نه دا نه کېږي، یعنی په خپله به پوزې ته اواز ځي. نو دا په پوزې ته چې اواز ځي د دې مقدار به څونه دا پوزې ته چې اواز بغیر ارادې ځي د دې مقدار به څونه نو د دې مقدار دی انتهایی کم مختصر. دغه مقدار چې د غنې کم د غنه آني کم مقدار دی چې د نون او میم د ادا کولو په وخت کې د په خپله د پوزې په جل کې پیدا کېږي بغیر ارادې سره ته به اراده نه کوي، نو دا مقدار دی انتهایی کم او انتهایی مختصر. هغه به تاسو پوه شئ چې کله زه د صورتونه ووایم او مثالونه درکړم په خپله به پرې ورسئ. زما د رب نه امید دی چې تاسو به په دې پوه شوي چې غنه آني څه ته وایي. راځئ غنه زماني. غنه زماني ما لیکلي دی اراده کے ساتھ. نو ګوره غنه تعریف دا دلته راوله دلته ولیکې، خو دلته به ورسره دا یو ځای کوي چې اراده کے ساتھ، یعنی وہ آواز د غنه زماني تعریف ته ګورئ وہ آواز جنون و میم کو ادا کرتے وقت خیشوم یعنی نہ کی جڑ میں پائی جائے اراده کے ساتھ، اراده کے ساتھ نہ کی جڑ میں پائی جائے. مطلب د دې خبره دا شو غنه زماني چې کله تکې نو دا چې کله ته نون او میم ادا کوي نو دا به ته اراده کوي، یعنی ته به پوزې ته اواز بوځې،
غنانی هغه وه چې ته به پوزې ته اواز نه بوځې بلکې دا د هغې په ذات کې دغه غنانی بلکې دا چې کله ته نون و میم ادا کوې په خپله به پوزې ته اواز ځي خو غنه زمني کې دا قید دی چې اراده کې سات ته به پوزې ته اواز بوځې صحیح نو غنه زمني څه تعریف شو هغه اواز چې د نون او د میم دا ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې پیدا کیږي خو په څه سره په ارادې سره ته به اراده کې ته به څه کې ته به اراده کوي کو ته اراده نه کوې نو دا خو بیا غنه زمني نه ده غنه زمني تعلق د ارادې سره دی ته به اراده کوې او ته به پوزې ته اواز بوځې صحیح خجی دا ته چې کوم یعنی غنه زمني چې اراده کې سات یعنی په ارادې سره پوزې ته اواز بوتلل په ارادې سره د نون و میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې اواز پیدا کېدل دا به ته څونه مقدار راکاږي یعنی څونه مقدار به دغه غنه زمني کېږي ایک الف کے برابر یعنی دو حرکت التا مقدارو انتہائی کم دلتا مقدار سونا دے دا غنہ زمانی ایک الف کے برابر یعنی دو حرکت دا دی غنہ زمانی پا اول پا دیم پویوم ها چې د غنه زمني مقدار دی یو الف او دا یو الف د دوه حرکاتو برابري په دې کې یو مطلب به زه د څه وایم چې دا خو کوڅوک خي خپلو شاګردانو ته هم دغه شانتې دی خو زه پکې یو څو خبرې نورې کوم د دې په مقدار حوالې سره د غنه زمني په مقدار کې د علماو ډېر شي اقوال دي نو زه بیا ستاسو د معلوماتو دپاره او د ستاسو د علم د اضافې دپاره به زه ووایم یو قول دا دی د غنه زمني په مقدار کې چې یو عالم فرمایي چې د غنه زمني مقدار دی یو دوه درې ویل یعنی مطلب دا چې ګنتی کول 1 2 3 دا 1 2 3 دا یک نواله د 3 پورې چې دا کمینسی دي 3 دا ګنتی نو د دې ګنتو یعنی د 1 نواله 3 پورې چې دا کوم ګنتی د پدې کې چې سونه ټایم ولګېدو نو دغه د غنه زمني مقدار دی صحیح لکه زه اوس هم ګوره 1 2 3 بس دا اوس په دې سونه ټایم ولګېدو دغه مقدار راواخله دا د غنه زمني مقدار شو دویم قول پکې دا دی چې دا الف نه دی الف دا دو پیرې ویل د دو پیرو د الف ویلو کې چې سونه ټایم لګي دونه مقدار غنه زمني دی بس دونه مقدار راکاګه بس دا د غنه زمني مقدار شو داسې مثال ګوره الف بس دونه سونه ټایم په وسو لګیدو نو دا وی د غنه زمني مقدار شو دوه قول شو دریم قول پکې دا دی وی چې دا الف نه دی دا الف وی دا ولیکا نو د غنه زمني مقدار دونه دی مطلب دا چې مثال ګور د الف تکرمه دا دی ولیکو دلته خپه تسلی سره په دې چې څونه ټایم ولګېدو وی دا د غنه زمني مقدار دی صحیح او داسې نور مقال پکې شته او څلورم قول پکې وی دا دی چې ګوته بنده که یا کولاوه که مثال دا ګوته ده که نه نو یا دا کولاوه که او یا دا بنده که نو وی دا د غنه زمني مقدار دی خو اوس چې خپل سبق له راځو دا مې پکې سوي خبرې وکړې اوس راځئ د غنه زمني مقدار څونه دی مشهور قول درته پکې زه اوس وایم مشهور قول دا دی چې د یو الف مقدار عمره به چې دی غنه زمني راکاږي پوزې ته به ته اواز بوځي ارادې سره به ته پوزې کې اواز بوځي د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې خو څونه مقدار د یو الف مقدار بس د یو الف مقدار اوس راځي چې د یو الف مقدار به څنګه پوزې ته څه مطلب نو ګوره علما وایي چې د یو الف مقدار دوه حرکت او یو حرکت څونه دا یو حرکت شو یا مثال دا کولاو دی بنده شو ګوته بنده ده نو کولاوې کا نو دا یو حرکت شو او یا کولاوه ده بس ته بنده کا نو بس دا حرکت شو نو دا یو الف مقدار به څنګه معلومو چې ته وې چې دوه حرکت دي نو داسې ګوته کولاوه که بندې که کوچري بندې نو کولاوه که بندې که او کوچري کولاوه کې نو بندې که او کولاوې که نو دا د غنه زمني مقدار شو او زما د رب نو امید دی چې په دې مقدار به پوه شوي چې د غنه زمني مقدار څونه دی یو الف او هغه مې درته ووایي چې دوه حرکت وي او غنه اني مقدار څونه دی چې ته بغیر یعنې د نون او میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي خو ته به نه پیدا کېږي بلکې دا په خپله په انمن کې د پوزې په جل کې پیدا کېږي تا به اراده نه کړې او دلته اراده به کې دلته چې تا اراده نه کړې د دې مقدار به څونه چې پوزې د نون او میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي هغه د انتهایی کم او مختصر مقدار به څه نه انتهایی کم او مختصر او غنه زمني چې ته به
اراده کې او ته به پوزې ته आवाज بوزي نو تعلیم مطلب دا یو دغه درکړی دی چې ته به دونه مقدار راکږي یو الف د غنه زماني په مقدار کې د علما دا هم فرمایي چې دا یاد ساتي چې دا د یو ماهر استاد نه د دې زده کړه کېږي په دې مقدار باندې علما رد دی غنه زماني مقدار وي دا دی چې استاد څونه غنه کوله غنه زماني څونه پوزې ته आवाज بوتلو څونه مقدار بس دا د استاد نه زده کړه کېږي د دې صحیح زده کړه د استاد نه کېږي صحیح ده خجی وس راځي دا غنه اني خو مونږ ووي کنه د دې غنه اني په دوه صورتونو کې بکیږي مونږ د دې تعریف کړو کنه چې بغیر ارادي به د پوزي په جړ کې आवाज پیدا کیږي د نونو د میم د ادا کولو په وخت کې نو دا په څو صورتونو کې به داسې کیږي خپل په پوزي ته आवाज د نونو میم د ادا کولو په وخت کې نو دا په دوه صورتونو کې کله چې نونو میم مظهر وي او کله چې نونو میم متحرک وي غنه اني په دوه صورتونو کې وي کله چې نون او میم مظهر وي او کله چې نون او میم متحرک وي راځي چې په دې پوي کوم نون او میم مظهره مثلا انعمت او لم يكن نون د نون مظهره مثال دا دی انعمت د میم مظهره مثال دا دی لم يكن نو دلته بسنګي ګوره انعمت دا د نون مظهره مثال شو لم يكن دا د میم مظهره مثال شو نو ما ته دا پته ولګید چې تاسو په دې پوه نه شو چې نون میم مظهره څه ته وایي نو په دې وجه ما لاندې د تعریف لیکل دي نون مظهره او میم مظهره دا یاد ساتئ چې دا نون او د میم قاعدې دي د میم چې دی درې څلور قاعدې د دغه رنګ د نون ساکن هم یعنی د نون ساکن او د میم ساکن خپل قاعدې دي نو هغه چې چا زده کړه بس په دې غنه به بحث به بیا رسی خو چونکې دا خو لکه هغه خو بعد کې دی د صفاتو نه بعد د هغې سبق را روان دی نو زه به د تخیل لږ لږ تعریفونه بیا مکم دا نون مظهره څه ته وایي دا یو قاعده ده دا مظهره چې مونږ وایو کنه چې نون مظهره او میم مظهره دا یو قاعده ده د نون اظهار ته اظهار حلقي یا اظهار حقيقي وي او د میم اظهار ته اظهار شفوي وي نو دا یو قاعده ده دا قاعده په بنیاد باندې دي ته د غنوم وي نو ګوره دلته مری کړی د نون مظهره ته اظهار حلقي یا اظهار شفوي وي تعریف څه دی کله چې نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پر اظہار حلقی ہوگا اظہار حلقی څه ته وایي اظهار حلقي ویل کېږي کله چې د نون ساکن او د تنوین نه بعد نون ساکن او تنوین نون ساکن تاسو پیژنئ کله چې د نون د پاسه سکون راشي او تنوین هم تاسو پیژنئ دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي نو کله چې د نون ساکن او د تنوین نه بعد حروف حلقي راشي کنه نو الته به اظهار کیږي او حروف حلقي شپږ دي هغه حروف چې د مرۍ نه ادا کیږي حلقي حلق مرۍ ته وایي حروف حلقي یعنی هغه حروف چې د مرۍ نه ادا کیږي او د دې مخرج شوی دی او مونږ ویلو چې دویم او دریم او څلورم مخرج هغې شپږونه حروف د حروف حلقي وایي نو په دې به تاسو پوهیږئ نو اظهار حلقي یعنی د نون مظهره څه مطلب د نون مظهره د دغه نون مظهره چې کومه قاعده ده هغې ته اظهار حلقي یا اظهار حقیقي وایي او قاعده ده کله چې د نون ساکن او د تنوین نه بعد حروف حلقي راشي نو الته به اظهار کیږي او دغه اظهار د اظهار حلقي وي صحیح او دا اظهار څه ته وایي اظهار ویل کیږي ظاهر کرنا ظاهرول او د دې اظهار دې ته وایي کنه چې نون ساکن دلته نون مظهره خبره کنه اظهار حلقی اظهار دا مطلب ہو چې نون ساکن کو بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا نون ساکن کو بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا دا د اظهار تعریف شو او دغه رنګ په میم کې چې میم مظهر چې کوم خبره ده نو په دې کې دا خبره ده چې اظهار دی ته وي چې میم ساکن کو بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا صحیح نو ګوره جی نون مظهره اظهار حلقي نون ساکن تنوین نه بعد چې حروف حلقي راشي ته به اظهار کیږي او دغه اظهار ته اظهار حلقي وي ځکه ما دلته نون او میم مظهره ویل دي مثلا انعمت اوس به تاسو ورسې ګوره انعمت ان دلته نون ساکن راغلی دی او د نون ساکن نه بعد د حروف حلقي نه عین راغلی دی عین انعمت
نو اوس بدل ته اظهار کیږي او د اظهار ته اظهار حقيقي یا اظهار حلقي وایي. صحیح. بس دلته نون ساکن نه بعد عین راغلی د حروف الکین یو حرف دی ته اظهار وایي. نو اوس دی باندې به ان شاء الله تاسو پوه شئ چې نون او میم مظهره، نو د نون په مظهره به تاسو رسیدلی چې نون مظهره څه مطلب د نون په نون مظهره په حالت کې به غنه اني کیږي. څه به کیږي؟ غنه اني. یعنی ته به پوزې ته आवाज نه بوزي، په خپل به د نون د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې به د پوزې په جل کې आवाज پیدا کیږي. خو ما ویلو چې مقدار څونه د انتهایی کم او انتهایی مختصر غونته. لکه ګوره زه تاسو ته ادا کوم انعمت. نو اوس خو تاسو په دې کو تاسو وګورئ زما په دې ادایګي کې به تاسو ته دا اندازه نه کیږي چې پوزې ته आवाज لاړو. نو ځکه خو ما لیکلي دي چې د دې مقدار انتهایی کم او مختصر دی او د دې پته به تاسو داسې لګي ته پوزه بند کړه پته به درته ولګي. ګوره انعمت حالانکه زه ډیر واضح ویم او باوجود دا غیم لږ غونته پوزې په جل کې आवाज پیدا کیږي. نو دا غنه اني شو او دا غنه اني یو صورت مونږ وې، خو په هغه کې یو صورت مونږ وې ها غنه اني نون مظهره او میم مظهره. راځي چې میم مظهره مو وایو. میم مظهره چې کله په قران کې مطلب میم مظهره قاعده کومه یو ده. میم مظهره څه مطلب؟ نو د میم مظهره کله چې په میم کې اظهار شي وي او د میم اظهار ته اظهار شفوي وي. نو دا قاعده څه ده؟ کله چې میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے اظهار شفوي هغه ته وي. کله چې د میم ساکن نه بعد میم ساکن پیژنې چې د پاسه په سکون وي، په قران کې چې ته میم ساکن راغلی نو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار شفوي کہتے ہیں. اوس په ورسېده میم مظهره کنه هغه میم چې اظهار پکې شوی نو د میم اظهار ته اظهار شفوي وي. او دغه قاعده څه ده؟ نو چې کله د میم ساکن نه بعد بل میم او با نه علاوه چې دی بل یو حرف راشي، د میم ساکن نه بعد د میم او د با نه علاوه بل حرف راشي نو الته به اظهار کیږي او دغه اظهار ته اظهار شفوي وي. او ما تاسو ته چې اظهار څه مطلب؟ اظهار معنی ده لغوي معنی ظاهر کرنا، واضح کرنا. او تعریف دا دی چې اظهار دی ته وي چې میم ساکن الته مونږ چې نون ساکن کو بغیر غنه کې تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا او دلته به مونږ وایو چې میم ساکن کو بغیر غنه کې تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. صحیح. ان شاء الله د دې سبق را روان دي، د دې قاعده دي خو تفصیل او وضاحت سره به ان شاء الله بیا وایو. نو زما د رب امید دي چې تاسو په بدل ته پوه شئ چې غنانی دوه صورتونه دي، نون او میم مظهره او نون او میم متحرکه. نون او میم مظهره څه مطلب؟ هغه دا چې اظهار حلقي او اظهار شفوي. اظهار حلقي او اظهار شفوي کله چې دا په دوه قاعدو باندې راغلي وي نو د نون اظهار ته اظهار حلقي یا اظهار حقيقي وي او د میم اظهار ته اظهار شفوي وي. مثلا انعمت دلته غنانی وشوه. څنګه وشوه؟ دلته اظهار ده کنه د نون اظهار ده. څه مطلب؟ د نون ساکن نه بعد د حروف حلقینه یو حرف راغلی دی وغه څه د عین د حروف حلقی یو حرف دی. نو دلته به اوس مونږ اظهار کو انعم یعنی غنانی وشولا. او ما وی چې غنانی څه ته وی چې بغیر ارادي به د پوزې په جل کې आवाज پیدا کیږي. نو زه خو اراده نه کوم انعم، زه خو داسې نه ویم کنه چې انعمت نو دا خو بیا غنه زمانی ته تشبیه بوتو، حالانکه دا خو اظهار دی او د اظهار په صورت کې غنه انی ده. او د غنه انی چې تبا اراده نه کې او په خپل به د نون او میم د ادا کولو په وخت کې ځکه خو دې ته غنه ذاتی وي، ځکه هور د غنه اصلي وي چې دا په خپل چې ته نون او میم ادا کې په خپل به د پوزې په جل کې आवाज پیدا کیږي. او هغه تاسو ته یو صورت وي چې یو صورت نون او میم مظهره ده چې انعمت او لم یکن. لکه تاسو ما د میم د تعریف کو کنه چې میم مظهر ته اظهار شفوي وي نو دلته ما د دغری کله د مثال لم یکن نو مونږ ویلو چې اظهار شفوي دی ته چې میم ساکن نه بعد د میم د بان علاوه بل حرف راشي ته به اظهار کیږي او دغه اظهار ته اظهار شفوي وي. نو تاسو وګورئ کنه لم یکن میم ساکن نه بعد باشتا نه میم شتا نه. نو تعریف داو چې کله د میم ساکن نه بعد د با او د میم نه علاوه بل حرف راشي نو الته به اظهار کیږي. نو یا راغلی ده کنه او یا نه میم دی او نه با ده
نن یا راغلی ده او نه میم راغلی ده بلکې یا راغلی ده نو بس میم ساکن نه بعد نه باش ته نه میم شته نو دلته به اظهار کیږي او دې اظهار ته اظهار شفوي وي نو بس په دې کې به غنه اني کیږي لکه داسې لم یکن نو پته به څنګه لګي ماوي دې پته داسې نه لګي مخامخ د وجه دا ده چې د دې مقدار انتهایی مختصر دی او انتهایی کم دی او چې پوزونی سي بیا پته لګي لم یکن تاسو ورسېدې لم نو دا لم زه په خپله پوزې تاواز نه بوزم زه نه بوزم بلکې دا د دې په ذات کې ده ځکه ورته غنه ذاتي وایي دا د دې په ذات کې ده یعنې دا چې ته نون او میم ادا کوې په خپله د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي او مقدار دی انتهایی مختصر او انتهایی کم بس دا خو شو یو صورت باندې تاسو ورته چې نون او میم مظاهره دویم صورت غنانی په دویم صورت کې دا ده چې کله نون او میم متحرک وي متحرک پیژنې متحرک حرف هغه وي کله چې په د پاسه زبر زیر پیش وي کله چې حرکت پر راغلی وي نو هغې ته متحرک وي مثال په قرآن کې یو حرف ته د پاسه په زبر وي بس دا متحرک حرف دی یا لاندې ته زیر وي دا متحرک حرف دی د پاسه په پیش وي پوه شه چې دا متحرک حرف دی نو د دې دا مطلب دی چې نون او میم متحرکه چې په قرآن کې نون راغلی وي او د پاسه په زبر زیر پیش وي او چې په قرآن کې میم راغلی وي او د پاسه په زبر زیر پیش وي نو الته به څه کېږي الته به غنه اني کېږي مطلب دا چې په خپله به د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي چې کله ته دا ادا کې لکه زه مثال زه دلته نون متحرکه ادا کوم نو ګوره ربما نو اوس به ته وایې چې جی کم دی دلته خو ګونګونه غټ اواز پیدا نه شو نو دا یاد ساتئ چې دا غنه اني نه دا په دغه دوه صورتونو کې د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي خو دا د دې په ذات کې یعنې دا چې کله ته نون او میم ادا کړې دا په خپله د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي لږ غونتې ځکه مقدار انتهایی کمزوری دی نو په دې به اوس تاسو نه پوهېږي چې کم دی یاره مقدار کم ګورئ کانه ربما نو کم دی غنه کم ده هغه چې تاسو کله پوزه ونیسئ پته به ولګي ربما کانه حالانکه زه پوزې ته اواز نه بوزم او بیا هم لږ غونتې د پوزې په جل کې اواز پیدا کېږي نو زما د رب نه امید دی چې تاسو به په دې پوه شوي او ما ووایي چې غنه اني هغه غنه ده چې هغه اواز چې د نون او میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې پیدا کېږي خو بغیر ارادې په دې وجه غنه اني ته غنه ذاتي او غنه اصلي م وي چې دا اصل وي دا عرض نه وي اصل وي دا ذاتي ورته ځکه وي چې دا په دې په ذات کې وي چې نون او میم ادا کې بس دا به په خپل ادا کېږي که ته یو کس وي زه غنه اني نه ادا کوم نو دا دې هسې وایي دا دې هسې وایي لکه مطلب د دماغ کې ډش شوی دی د یوه وجه دا ده چې دا په خپله ادا کېږي ارادي ضرورت ورته نه وي دا چې ته نون او میم ادا کوې په خپله ادا کېږي او دا په خپله چې ادا کېږي نو په کومو صورتونو کې چې کله نون او میم مظهره وي او کله چې نون او میم متحرکه وي بس دا د دې تفصیل او ښه په وضاحت سره ما په دې باندې پوه کړی اوس راځئ خجی یو بل خبره دی کې دا ده یو اظهار حلقي دی یو اظهار شفوي دی او یو اظهار مطلق دی اظهار مطلق هم ما دلته لیکلی دی دا ستاسو د پوهې دپاره ځکه دلته لیکم که چېرته یو مطلب دا یو قاري راولګېدی یا یو شاګرد راولګېدو تا ورته تجوید کې دا قاعده وښودله چې غناني به په دې صورتونو کې که نه جي او ته چې ته په قرآن کې دا ټکي وي چې الدنیا یا دا وي قنوان يدوي سوینوان يدوي بنيان نو دی وایي چې دا خو کم اظهار دی ځکه دا خو نه اظهار شفوي دی او نه اظهار حلقي یا حقیقي دی دا کم اظهار دی نو دا اظهار مطلق دی دا یو قاعده ده اظهار مطلق څه ته وایي ان شاء الله تعالی د نون ساکن چې کومې قاعدې دي دا په هغې کې را روان ده د نون ساکن تنوین چې کومې قاعدې دي دا په هغې کې را روانه ده دا یو د ادغام چې کوم یو قاعده ده دا په هغې کې دا خبره کېږي صحیح چې کله د نون ساکن تنوین نه بعد حروف یرملون راشي خو چې د نون ساکن تنوین د کلمې په اخر کې او حروف یرملون د کلمې په سر کې د بلې کلمې په سر کې نو په هغه صورت کې به ادغام کېږي خو چې کله د نون ساکن د تنوین نه بعد حروف یرملون راشي خو هغه څه کې هغه په یو کلمه کې نو بیا دې ته دلته به بیا ادغام نه کېږي دلته به اظهار کېږي او دې اظهار ته اظهار مطلق وایي نو ما خو بس هسې مختصر یو تعریف وکړو تفصیلي وضاحت به انشاءالله بیا هلته کوو خو نور بیا په دې مې پوه کړی چې اظهار مطلق دې ته وایي چې کله د نون ساکن تنوین نه بعد حروف یرملون
قانون په یو کلمه کې راشي نو هلته به بیا څه کېږي. او دا په قرآن کې صرف په څلورو ځایونو کې راغلی دی. او دلته ما دا دې لیکلي دي دنیا قنوان سوینوان بنیان. نو مطلب مې زما د خبرې دا مطلب دی چې دا اظهار مطلق ما دلته ځکه لیکلی دی چې دا څلور کلمات مې ځکه لیکلی دی چې په دې کې غناني ده. یعنې دا چې کله تا دا کې غناني به کېږي، د پوزې په جل کې به اواز پیدا کېږي د اظهار مطلق په صورت کې. صحیح مقدار یې څونه دی؟ انتهایی مختصر، انتهایی کم. نو دا د نون او د میم مظهره او دغه مظهره په صورت کې مې د اظهار مطلق ذکر وکړو چې ما وي چې په دې کې بیا څوک مشوش نشي. نو زما د رب نه امید تاسو به په دې غناني په ټول بحث باندې پوه شوي یې. یو خبره دا کوم که نه جي چې بس په دې باندې به بس کو. د یوه وجه دا ده چې دا درس نیمې ګنټې ته ورسېدو او بیا دا په یوټیوب باندې په اپلوډینګ کې مسلې ډېر ټایم اخلي او یا داسې په واتساپ باندې هم چې اپلوډ کوو داسې، نو په هغې کې ډېر ټایم دا اخلي. نو په دې وجه دا ټایم مطلب دا چې لاړو غنه زماني چې کوم اووه صورتونه دي نو دا په بل مطلب دا چې په بل کلاس کې به ووایو. صحیح. خو د دې مطلب مختصر غونتې دغه دا دی چې نننی سبق کې مونږ وایو چې خیشوم د پوزې جل ته وایي او د خیشوم نه ساده کېږي دا د غنې مخرج دی، د پوزې جل ته وایي او د دې نه غنه ادا کېږي. غنه په څو حروفو کې ده؟ په نون او میم کې. او غنه په لغت کې څه ته وایي؟ ګونګوناټ بنګاري اواز ته. او اصطلاح هغه اواز چې د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې پیدا شي دغه اواز ته چې د پوزې په جل کې پیدا کېږي دغه ته غنه وایي. دا غنه په څو قسمه باندې ده؟ په دوه قسمه باندې ده. یو غنه اني ده او بله غنه زماني ده. غناني هغه غنه بغیر ارادې د پوزې په جل کې اواز پیدا شي د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې، چې د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې په خپله چې ته نون او میم ادا کوې دا د دې سره لازم دي چې دا په خپله ادا کېږي. یعنی ارادې بغیر ارادې د ارادې ضرورت ورته نه، په خپله دا بغیر ارادې ادا کېږي. او د دې مقدار به څونه چې مثال دا ادا کېږي د پوزې په جل کې اواز راوځي د دې مقدار به څونه؟ انتهایی کمزور، انتهایی مختصر. صحیح. او د دې دا په دوه قسمه باندې ده، یعنی د دې دوه صورتونه جوړیږي، یو نون او میم مظهره او یو نون او میم متحرکه چې د وضاحت مې تاسو ته وکړو. او د اظهار کې مې درته یو بل تعریف هم پکې مخې ته راوستو چې هغې ضرورت وته. او بیا دا غنه زماني هغې ته وي هغه اواز چې هغه د پوزې په جل کې پیدا کېږي خو په ارادې سره، چې ته نون او میم ادا کې په ارادې سره به د پوزې په جل کې اواز پیدا کې. نو هغه اواز چې د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې د پوزې په جل کې پیدا شي خو اراده کې سات په ارادې سره د ارادې ضرورت به وته ته به کوې، ته به دا غنه کوې، یعنې ته به دا اواز بوزې. صحیح. او دا اواز چې ته بوزې دا غنه زماني چې ته کوې د دې مقدار به څونه؟ هغه به یو الفي. او ما د دې په مقدار کې د علماو اقوال هم وي کو چاته څوک د خپل معلوماتو دپاره ذکي ټیک تکني مشهور قول دا د غنه زماني مقدار یو الف دی او دا یو الف د دوه حرکاتو برابري او د هغې وضاحت من درته وکړو. زما د رب نه امید دی تاسو به په دې پوه شوي او ورپسې چې دا کم کلاس دی ما وي دا به زه نن به زه دا ختم کم. غنه زماني به مهم خو چونکې غنه زماني هم ډېر وضاحت غواړي اووه صورتونه دي نو بیا دا چې دی دا بیا د ګنټې نه موړي. او دا زما دویمه پیره ده چې زما دا درس ریکارډ کړو. د دې نه مخکې یعنې دا مې اوس ورپسې ریکارډ کړو، د دې نه مخکې مې د غنې دا درس ریکارډ کړو نو هغه یو ګنټو پوه وخو او په هغې کې ما لیکل په درس په دوران کې کول، یعنې څنګه چې زه په نورو دروسو کې کوم که نه په بعضو دروسو کې نو هغې کې ما لیکل د درس په دوران کې کول د ریکارډینګ په دوران کې نو د یو ګنټې او پوه وخت هغه اورېدل نو هغه خو بیا ډېر مطلب دا چې یو خو چې څوک ګوري د کتلو دغه به زه وایم چې نه خو چونکې په اپلوډینګ کې ډېر دغه ایشوز مخې ته راځي که نه نو په دې وجه ما دا دوباره ریکارډ کو او د غنه اني چې کوم ترتیب نو هغه د وضاحت سره بیان شو او دا تقریبا نیمه ګنټه کو 35 منټ په دې ولګېدل. ورسره به بیا ورپسې کلاس غنه زماني دی او د هغې اووه صورتونو د په وضاحت سره به د هغې تفصیل هم کېږي. بس دا د ننني کلاس وضاحت په خپلو خصوصي دعاګانو کې مو یاد ساتئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.